یوه خبره په دې کښې بله دو چې په د اخر کښې په دې کښې د ختم نبوت ډېره تذکره ده په دې آیاتونه کښې عقیده د ختم نبوت هروغلله الله جل شانه دا ټولې کیسې وکړې چې په مخ نبیونه ایمان هم مقصود دی په رسول الله حضرت محمد مصطفی هم ایمان مقصود دی خو په دا نه مخکې نه دی پسې تللی چې اندیاز که چیرې نابېرته پوه باندې ایمان وروړي د دې مقصد دا دی نه چې اندیاز نابیون نشته دی لہذا مرزایون قادیانون چې کیما منحوسه جعلي بوګس د درویغې دعا کوي چې په حضرت محمد مصطفی نه د ورسته نبی شته ده الیار درې میلیارده چې کیمې دا دوی کړي دي په دا کښې درویغه دی ویلې قرآن څه یي چې مسلمون شان دی چې په مخکې تېر شوي نبیونه هغه ایمان وي په حضرت محمد مصطفی هغه ایمان وي که چیرې ممکن وای اندیاس نبیون بیا قرآن داس هم ورسره ویلي وای چې اندیاس کیم پیغمبرونه درې وي په هغه هغه ایمان وي خو اندیاس د نبیونو ذکر نشته ایټ مینس چې پر دې کې واښه نبیون نر درېمي نبوت دروازه په حضرت محمد مصطفی احمد المجتبی محمد عربی صلی الله علیه وسلم باندې شوی دو نوی پیغمبر نر درېمي آده انبیاء ډپټي د حضرت محمد مصطفی ذمہوری آده د فرض منصبي ادا امت تر بدل شوی نه تبلیغ ولا شي یې کنه چې امت ته ډپټي امت په امت شي علما تاسو پرد کړی دو امت شه ها د نبیونه ذمہوری فرض منصبی خلفای ګرځولي دي علما انبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل خوش پیغمبر فرمایي امود امت تم د عالمونه مثال داستای لکه د بنی اسرائیل د نبیونه زکه چا ډپټي علما سره انجام کوي دا خوش سبق دو آیاتینا والذین یؤمنون بما انزل الیک متقیون پرهیزګوري خلق عادي چې د ایمان وروړي په هغې قرآن ای محمده چې په تور نازل دی وما انزل من قبلک او پاکې تابعینه چې تر تونه مخشر نازل دي وبالآخرات هم یوقنون په آخرات ها یقین وي آخرات مني ډېر خلک عذاب کبر او قیامت نو آخرت یہی چې دنیا نیچره دا خو ټمپرری دی تو بس آخرات لوړ معنی نه ځنې خلک په خلک علامور وایي چې دا خلک دروغ ځینې دي چې آخرات نه معنی اولئک علی هدى من ربهم دا خلق تعالی هدایت کړی دی سی خلیاري ور وشوي دو واولئک هم المفلحون او دا خلق کامیاب دا خو شو د قرآن تفسیر ترجمه یواد به فقهي مسالې دغه نه موارد یواد